ښځه کور کې ګورې سړي مشور سره نشي کوی ته به یې چې که چېرته مزدوره ده خو چې د ډاکټر غږ ورباندې وکړې چې ډاکټر ته روان یو سبا ډاکټر له ځو داسې به یې ځان جوړ کړی ته به یې چې که ډاکټر سره نکاح تړي ته خاوند به ولې ځان نه جوړوي چې ته ډاکټر له ځان جوړوي خیرنو جامو کې لاړه شه بوی را نځي سیدي دل ولې تا هغه بویوي څه بویوي خو دې خاوند او په دې کور کې تا نه بوی نه تلو چې ته ډاکټر له وځې لباس دې اغوستی دی نو هر هغه لباس چې هغه خلقو له ښودلی کېږي اپړک کوي هغه لباس چې هغه شرنګ کوي هغه پازیب چې هغه درب ګوره قرآن بقاعده د پازیب ذکر کړی دی چې دا خاوندانو دپاره خاص کې دا زینت دی دا خوند دی هر هغه شی چې هغه د خوند شی دی هغه به بل چاته نه ښایي د ښځې خبرې خوندورې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو نه صحابه کرامو پوښتنه کوله قرآن حکم کړی دی چې کله تاسو هغوی له جواب ورکوئ زنانه چې کله کور نه پردي نارینه له جواب ورکوي خواږه اواز کې به یې نه کوي کور ته سړي اواز وکړه ور یې وټکولو تا کور کې ماشوم نشته چې جواب وله وکړي زاړه ښځه نشته چې جواب وله وکړي سړی نشته چې جواب وله وکړي ضروري دی چې ته ورته ووایې چې زما خاوند کور کې نشته نو ته به ورته وایې چې نشته اول خو د سړي زوی درې ځل سلام واچوه په کور دروازه یا درې ځل دروازه وټکوه یا درې ځل ټالي ووهه چې تا له جواب رانغی بس رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ته واپس لاړ شه خو که چېرې د سړي زوی نه و ولاړو بعضې خلک واقعي د سړي زمن نه دي ځکه چې د قرآن او سنت نه خو موږ خویونه نه دي زده کړي چې موبایل دله څوک کوي کر کر چې اوچت کړی هلکه خو چې دوه ټلی دې ورکې اوچت یې نه کړو خو بس پرېږده که څه ضرورت دی چې بیا نور کغوې تا د رسول الله حدیث نه دی اورېدلی هغه په دې موبایل نه فټ کېږي نو که درې ځلو نه پس هم سړی د دروازې نه واپس نشه ښځې له اجازت دی چې ورته ووایي چې کور کې څوک نشته خو په ناز او نخره به ورته نه وایي کور کې څوک نشته داسې به ورته ووایي چې هغه وایي چې دا چېرته بلا وه درشت اواز کې کور کې څوک نشته داسې طریقې سره ورته ووایي چې هغه ستا په اواز کې خوږوالی محسوس نه کړي او که هغه خوږوالی محسوس کړي هغه بیمار دی هر سړي په زړه کې بیماري ده خبرې اوږدوي هېره خورې چېرته تللی دی خبره نه یم پلاني بیا د نورو اوس اخري کېدی شي چې در ننه مشي کور ته ته به درشت آواز کې سخت آواز کې سخته لهجه کې به جواب ورکړي که پیچنګلو دي وي او که نه دي وي داسې جواب یقینو که ما ته یاد دي یو وکیل ما خپل وکالت ته نیولی و زما معامله وه وکیل و وکیل نه مولا و نه شیخ و نه بزرګ و ما به هغه ته ټلیفون کولو کله کله به دا وکیل نه دا نمبر په کور کې پاتې و یاره ته په خدای یقین وساته چې د هغه ښځې به ماله داسې جواب راکولو چې صرف کنځلې پکې نه وي داسې جواب به وکړو چې زما به بیا 2 میاشتو پورې په هغې ټلیفون زړه نه کېده یاره دې ته څنګه ټلیفون کوي بیا به هغه بلا پورته کړي سخت انتهایي سخت انداز باندې جواب یې کړو دې ته جواب وایي د ښځې چې سړی د یارې نه بیا ټلیفون نشي کوی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات دي نو هر هغه شی چې هغه ته ښکاره کوي زنانه اے نارینه چې ته یې ښځو په مشابهت کې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا جهنمیان دي لا يدخلن الجنه اے مخکې نور وګوره حدیث مبارک کې د امام مسلم روایت دی هغه وایي ولا یجدن ریحها جنت له تلل خو لرې خبره ده د داسې ښځې او د داسې سړو دپاره بوی به هم د جنت ونه ګوري لا یجدن ریحها بوی به هم نه ګوري بیا مخکې وایي وان ریحها لیوجد من مسیرت کذا و کذا حالانکه د جنت خوشبویی دومره دومره مسافت پورې لرې اوریدلی شي بوی راځي ډېره اعلی خوشبویي چې وي هغه په میلونو لري په میلونو لرې به دی د جنت بوی نه ګوري دا څوک دا هغه څوک چې هغه د نارینهو عادتونه کوي کمه ښځه کم نارینه چې د ښځو عادتونه کوي او کمه ښځه
چې سره د لباسه بربنډه ده، کمه ښځه چې مایلاتن ممیلاتن ده، کمه ښځه چې د خپل لباس ښایست او ښکلا پردو سړو له ښایي، لمنې ورته ښایي، پوندې ورته ښایي، باقاعده چې ښځه بهر روزي پوندې وسولوي. حیادارې ښځې جرابې اچوي او هغه هم رنګینې جرابې نه اچوي، صرف داسې جرابې اچوي چې هغې کې پوندې پټي. کني نارینه هغه ساینسدان دی چې هغه پوندو نه ښځه معلوموي چې دا ښکلې ده او که دا بدرنګه ده. هغه دې ته ګوري، هغه د همدې ځای نه هم خپل علت ښکاره کوي او په هغې کې ته ورسره ښکاره ګناهګاره یې. نو دا یاد وساتئ، حدیث مبارک کې چې د کومو څیزونو نه منع راغلې ده، کوششونه وکړئ. نن سبا لوڼه او ښځې خبرې هسې هم نه مني، کیسه خرابه شوې ده، حالات ګډوډ شوي دي. نن سبا ښځې چې دي هغه حاکمې ګرځېدلي دي، دنیا الټه ده. خو سړی خپل کوشش وکړي، خپل محنت وکړي، او کومه ښځه چې حیاداره وي هغه د داسې بیان اورېدو نه پس دغسې لباسونه نه کوي.